الله رب العزت په قرآن کریم کې د هغه اقوامو تذکره کړی دا کم قومونه چې الله پاک په مختلفو عذابونو هلاک کړی دي او هغه قومونو کې مختلف بیماری وي مختلف نقصاناتو پچا کی دی عقیدو نقصان و بد عقیدگی و اللہ رب العزت اغا قومون حلاک کمون کو تاسو گورو دی نوح علیہ السلام پا قوم کے دی عقیدی مسئلہ و اللہ سر شریکان جوڑ کڑیو نوح علیہ السلام نیم سو کال دعوت وکو دی اللہ دی توحید او دی یووالی حکوم ورسرا مسئلہ دی توحید او نمنلا اللہ رب العزت دی نوح علیہ السلام پا قوم باندی دی اوبو عذاب راوست لکنن چه پا پاکستان رغلید دی اوبو عذاب راوستو سیلابون راغو خکتنم اوبراوتی دی برن آسمانم اوبراوری دی کم طرف تا چی دی چا نظر لگی دو بس اوبو اوبوی نوح علیہ السلام او دی حغصر ملگری ایمان والا او دی اللہ پا امر سره چی کشتی تا کم زناور سوار کڑیو اغا اللہ بچ کو نور ټول قوم اللہ ہلاک رونو وجہ سوا عقیدے کے شرک ود او سواع او یغوس او یعوق او نصر دی دوی عبادت و بندگی کولا دیو اللہ عبادت و بندگی نہ کولا اللہ ټول قوم ہلاک دی لوط علیہ السلام پا قوم کی دی جنس پرستی بدعملی و دی نارینو دی بدفعلی نقصان پا کیو نارینہ بنارینہ سر بدفعلی کولا لوط علیہ السلام دیر دعوتو کو قوم تا خو قوم دی خپل بد عمل پر خودو تا تیار نو او نا اختل دی دینا اللہ رب العزت دی لوط علیہ السلام قوم باندے دی کانو بارانو کو دی کانو باران پر رولو ټول هغه قوم په کم کې چې دا مرض موجودو الله ټول هلاک لوط علیہ السلام ورسره د ایمان والا ملګری مؤمنان الله بچو مدین والا د شعیب علیہ السلام قوم الله په دې خبره هلاک کو چې هغوی په خپل بیع او شراء کې په تجارت کې په کاروبار کې دی پیغمبر تعلیمات نمنل دی اللہ احکام نمنل پاخپل خوخی اغستل خرسول پاغی کی کئی سود کولو کپا ناب تول کی کمی کولا پا وزن کی کمی کولا دیر ورت شعیب علیہ السلام ویل خود شعیب علیہ السلام خبر قوم او نمنلا امکا منڈیگانو تتلل بازارونو تتلل بیع و شرائی کولا دی خپل خوخی کارون کول ناب تول کی کمی زیتے کولو اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام ورترواستولو او ټول قوم هلاکو دی جبریل علیہ السلام په یوې چغې سره د صالح علیہ السلام قوم ګورئ
د وخت پیغمبر دعوت ورکوي لیکن قوم سرکشي کوي. قوم د خپل خوخي معجزه غواړي، الله ورته معجزه ورکا دی غوي دی خوخي دی اوخي په شکل کې، لیکن قوم بیا هم خپل غلطه عقیده او نظریه نه پرې خودله او صالح علیه السلام اتباع بیان نه کوله، الټای د صالح علیه السلام د قتلولو کوشش کول. سمودینو ګوره الله په څنګه عذاب باندې هلاک، زلزله پې راغه، ټوله ځمکه پې وکړه چې ده، او د بره نه پې جبریل امین چغه ووهله، په خپلو کورونو کې ټول مردار مړه شو. عادین وګوره د هود علیه السلام قوم سرکش او خپل بدمعشي، خپل منمانی، خپل زور. د وخت پیغمبر دعوت ورکوي، غوي مونږ طاقتور خلک یو، زورور خلک یو، مونږ له الله چرته عذاب راکوي شي، مونږ باندې کله عذاب راځي. لیکن الله رب العزت په تیزه هوا راوسته، مسلسل اتش په اوش په او اتو ورځې د یو چهارشنبې نه په شروع شو تر بلې چهارشنبې د بت تر ورځې مسلسل هوا په وچلی ده، او داسې تیزه هوا وا چې هیڅ هم نه پرېښو، سر اتنې د پاسه سر نه پرېښودو، هوا به پې چې لګېده بس جنګول خپلو کې بوټو دیوالونو سره غرونو سره، او داسې وغورځول. الله فرمایي کأنهم اعجاز نخل خاویه، سمې د کجورو تنې وې چې پرتې وې.